هغه د نظر حفاظت دی. څومره چې زناګانې کېږي، څومره چې بدکارۍ کېږي، چې انسان څو پورې نظر حفاظت باره کې هغه ذکر کوي. یو څیز په هغې کې هغه دا دی چې نارینه او زنانه به خپل نظر ښکته ساتي، بد نظري به نه کوي. دویم د هغې سره سره به یو نارینه او زنانه د خپل شرمګاه حفاظت کوي. دا هغه درېیم لوی حکم دی چې الله جل شانه ذکر کوي، او تقریبا اومه خبره د په هغې خبرو کم چې په تفصیل سره روان اجمالا دا درېیمه خبره ده ډېره لویه، او تعلق یې د مخکیني ایتونو مبارکو سره ډېر زیات واضح دی. مخکې ټول الله جل شانه تذکره د بدکارۍ نه د بچ کېدو هغه وکړو، دا ډېر غلط کار دی، دې سیستم ورځي ځان ته ساتي. بیا کوم خیال کړی د هغې نه پسې دا وي چې د زنا څه اسباب دي، سړی په زنا ته رسي. یې پکې دا ذکر کو چې انسان پردي کور ته بې اجازته ورځي، د هغې د وجې د زنا دا دروازه دا خلاوي، ځکه هلته زنانۍ په کورونو کې او بلا اجازته یې دی لاړ شي، دی به هلته تصرف کوي. دغه یو حرام او ناروا کار دا اولنی سبب. دویم سبب الله ذکر کوي چې یو انسان هغه په زنا ته رسي او په زنا باندې بس دغه خواهش پیدا شي زنا او بیا بدکارۍ کوي ګناهونه. هغه دویم سبب